اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دې ته وایي مسجد الجن. مسجد الجن ولې ورته وایي؟ دا ځکه ورته وایي یو ورځ دا بنابر اختلافي مسله هم ده، خو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو سره ناسو او اصحابو ته وویل چې په دې کې دی څوک شته چې یو ذره قدر تکبر نه وي پکښې. نو ټول اصحاب چوپ سول. یو اصحابي چې هغه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه ورته ولاړ سو چې په ما کې یو ذره هم تکبر نشته. نو د مبارک ورته وویل چې راځه ما سره. نو دی ځان سره روان کوي، دلته یې راویستی، دلته یې خط شاوخوا ورباندې راتاو کوي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته یې وویل چې دلته کښېنه تر څو پورې زه راغلی نه یم دې خطه ونه وځې. که چیرې دې خطه ووتلې نو تا تر ورځ د قیامته پورې بیا تا نه وینم. نو دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دلته ناست و تر څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راتی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سهار ټیم چې راغی ورته، نو ده ته یې وویل چې اوداسه شی در سره شته؟ نو ده ورته وویل شی نشته، خو د هغه کجورې چې کوم هغه شیره ده هغه را سره ده، وایي دا وایي پاکې دې راوځه اودس ورباندې وکړم. نو اودس یې ورته وکړئ. دلته یې پیریانو ته دعوت ورکړی دی دغه ځای کې. پیریان دلته راغله، دلته دعوت ورکړي ته سهاره پورې تبلیغ واز ورته وکړئ. نو په دې ځای باندې دلته به مسجد جوړ کړي. دې ته وایي مسجد الجن. جن وایي پیریانو ته. دا ګوره مسجد الجن، مسجد الجن دی دا ګوره. دا تقریبا د مکې مکرمې هغه ساتي د مسجد الجن او دغه د مسجد شجرې په منځ کې تقریبا داسې څونه وي، 1 کیلومتر نه لږ ده، تقریبا داسې یو 15 منټه مزل دی د هغه دې ځای منځ. دا اوس بند دی، بیا د لمانځه په ټیم کې ایله کېږي، بیا خلک لمونځونه پشکې کوي. دا اوس نږدې دی صاحبان چې ماپښین ټیم راسي دلته بعضې خلک وایي چې داسې کاږه واږه خلک هم پشکې ناست دي لکه پیران غوندې چې که ماپښین ټیم درته میلاو سو بیا راسئ ورته.